أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي دا إله غزات يتوفاكم چه وفات کئی تاسو یعنی یقبض ارواحکم قبض کئی روحون استاسو باللیل دشپی یعنی ود کئی تاسو دشپی ويعلم الى علم لري ما پاغسبانی جرحتم مانا کسبتم چکم کسب کوئی تاسو بالنهار فی النهار پورس کی ثم با يبعثكم را جندی کئی تاسو یعنی یوقظکم راویخ کی تاسو فیه فی النهار پورس کی پدغ ورس کی راویخ کی تاسو ولی لیقضا دا پرا چه فیصله وکړي باری تعالی اجلون د نیټه مسمى چې معلومه ده چې دا نیټه پوره شي نه اجل الحیات نیټه د ژوند ال الممات تر مرګ پورې یا نیټه د رزق دا چې دا ستاسو پوره شي ثم بیا الیه دی الله ته مرجعکم واپس را ګرځیدل ستاسو دی ثم بیا ينبئکم خبر درکې تاسو ته ينبئكم منا يخبركم خبر درکې تاسو ته بما پاغس کنتم چوي تاسو تعملونکم عملون کول دنیا کې دا غي بدل کې دلرا وهو دا الله تبارك وتعالى القاهر منا غالب ذات فوق عباده منا على عباده په بندگانو باندې مراد د فوقیت نه جهاد نه او مکان هم نه دا فوقیت نه مراد دلتا سلطنت او غلبه دا علو دا مراد تنا سلطنت ته وهو دا الله تبارك وتعالى القاهر غالب ذات ده فوق عباده من على عباده په بندگانو باندې ويرسل را لګلی علیکم پتا سبحانه حفظه مناساتن کی من الملائکه د فرشتگانو اغه فرشتو ته اشاره د الملائکه الذين يحفظون اعمال بني ادم اغه ملائک چې حفاظت کوي اعمال د بني ادم لکه وان علیکم لحافظین آخری سپارہ کې الله وی سورة الانفطار کې پتا سو باندې خامخا حفاظت کوونکي دي فرشتي کرامن کاتبین چې ورته وي حتی ترغه وخت پورې حفاظت کوي استاسو اذا جاء کله چې راشي احدکم یو کس تاسو لرا الموت مرګ توفته وفات کی دا انسان رسولنا فرشتي زمونږه یعنی قبض د روح داغیو کې فرشتو ته نسبت مجازن شو حقیقتا وفات کون کې الہ العالمین دے وهو الذي يتوفاكم دا الله بل ذکر ازی دا الله تبارک وتعالى وفات کوي تاسو ته دلته نسبت چې فرشتو ته شوی دی دا مجازن دی وهم دا فرشتگان چې دی لا يفرطون من لا يقصرون تقصیر نه کوي کوتاهی نه کوي په قبض د روح د دې کې یعنی تاخير نه کوي ثم بیا ردو رد بکړی شي یا فرشتي یا دا بندگان بالموت په موت سره مرګ سره الى الله الله لرب رد کړی شي مولاهم چې مولا د دې الحق حق دین الا خبردار له دی الله لرا الحكم فیصله د یعنی قضا یوم القیامه ده وهو ده الله تبارک وتعالى اسرع الحاسبین یعنی جلد حساب کوونکی دی د الله تبارک وتعالى والله سریع الحساب الذکر راضی چې الله تبارک وتعالى جلد حساب کوونکی دی اذا حاسب فحسابه سريع کله چې حساب کوي ور تعالی د حساب ډیر جلد وي قلت ورته وایا من هغه څوک دی ينجيكم چې نجات درکې تاسو ته من ظلمات البر د تیارو د وچینا والبحر او د بحر نه یعنی د دې د سختي او نسوک د نجات درکې تدعونه پالکون ستاسو کی چې بلای اله لرا تضرعا پاجز سرا وخفیه او په پټه باندې ابن عباس سے وی علانیه پخکارا وسرا او په پټه باندې خا بیا وای یقولون ویدا بیا دا مقوله د قول مقدر دا یقولون ویدی لئن انجانا کچری نجات را کړم ته الله تبارک وتعالى من هذه دغه سختیونه یعنی من ظلمات البر والبحرنا لنكونن خامخا وشوب مونږه من الشاکرین د شکر گزارانو نا سخت کې چګیر راشي بیا داسې وایا نو ورته وایا په دغه شدایدو کې سوق نجات درکې تاسو ته فین اجابوک پس کچره جواب درکو ډیر ښه و الا او که جواب درنکو قلت ورته الله پاک ينجيكم نجات درکې تاسو ته منها دغه
سختیونا یوازی دانا ومن کل کرب نو د هری سختین الله تبارک و تعالی نجات درکې تاسو ته نو بیا تاسو داسې بیکار مخلوق یې ثم بیا انتم یې تاسو تشرکون شریکوي د اله سره یعنی معه الاصنام دی اله العالمین سره بوتان شریکوي او دا بوتان تاسو ته نه نفع درکې او نه ضرر قلت ورتو هو دا الله تبارک و تعالی القادر قادر دے پدی باندې علی یبعث دا چې راولیږي علیکم پتا سبحان عذابا عذاب من فوقکم د بر رخصاسنا لکه قوم د نوح علی السلام باندې چې بارانو دغه شانتي قوم د لوط علی السلام باندې د کانو باران چې راغلی عذاب نو راولیږي الله تبارک و تعالی یبعث دا چې راولیږي علیکم پتا سبحان عذابا عذاب من فوقکم د بر رخصاسنا او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپوستاسونه لکه خسف شو د ځمکې خسف دا در باندې راولي لکه څنګه چې قارون خسف کړی دی په ځمکه کې دننه راښکې دی او یلبسکم مانا او یلبسکم یخلطکم یا ګډ وډ کی تاسو شیعا منا فرقا ډلې ډلې ويذيق وسکي بری تعالی بعضکم بعض استاسونه باس بعض جنگ د بعضو یعنی یقتل بعضکم بعضا قتل کی بعض استاسو بعض نور لرا یا مسلط بکی در باندې دا غیره دا هم یو عذاب شو انظروا ګوره کیف سرنګ نصرف الآیات اړو راړو مونږه دی آیاتونو لرا یعنی نبین بیانو لعلهم خایگی دی یفقهون چی پوشی دی خودی نپویگی وکذب او نسبت دا دروغو کڑے بهی بالقرآن پدی قرآن کریم بانی قومک قومستا چی قریشان دی یا پا عذاب باندی نسبت دا دروغو کڑے دی یا بهی بالقرآن یا بالعذاب وهو دا قرآن کریم الحق حق دی قلت ورتو یا لستو نیمز علیکم پتا سبانی بوکیل نگہبان کفیل یعنی ذموارا زما کار صرف بلاغ دے تبلیغ دے لکل نبین مانا لکل خبر ہر یو خبر د پارا مستقر میعاد دے وقت دے نیٹا دا وسوف زر دے چی تعلمون تاسو بپوشی پا دنیا و آخرت کی پا عذاب باندے وَإِذَا رَأَيْتَ كَلَّ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مخاطبہ امت خطاب دے الذين كسان يخوضون جور بحثون جوړوي في آياتنا پایاتونو زمون کې یعنی فی القرآن په قرآن کې بل استهزاء په استهزاء سره استهزاء کوي د قرآن کریم مسخري کوي فاعرض پس اعراض وکړه عنهم د دین یعنی فترکهم پس پریک د دین را ولا تجالسهم مکین دي سره حتی تر وخت پورې يخوضو چې جور کوس شي دي في حديث فخبر کی غیر دینا و اما ينسينك کچره پتا کی یاد استستانا یا امتک د امتستانا الشیطان د غیراز دا اراز یاد استو فلا تقعد پس مکینت دیتا ویا دی امتا فلا تقعد پس مکینی بعد الذکر رست د یادنا چی یاد شو درتا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالمان لك مشركان ان الشرك لظلم عظيم ظالمان مراد مشركان دي وما على الذين نشتري پاکستان باندې يتقون چزان ساتل دي د کفر او شرک نه چې متقیان دي من حسابهم حساب د مستهزئين چې پایاتون د قران باندې مسخري کوي من حسابهم د حساب د دینه نو د مستهزئين ګنا په متقین باندې نشتا من شيء د سشینا ولكن لیکن فمتقیانو باندې لازم دي علیهم پدی متقیانو باندې ذکر معنا پند او نصیحت لازم دي یعنی پدی شرط چې نهی عن المنکر کولو دي متقیانو بیا بس دا گناه د باندې نشته پدی متقیانو باندې لعلهم خایګی دي یتقون دا چې ځانو ساتي د کفر او د شرک نه یا د استهزاء د قران کریم نه وذر الذين پریک دا کسانو لرا اتخذوا چی دینی ولد دینهم دین خپلا دین د مؤمنانو لعبا لوب ولهوا او لهویات یعنی په استهزاء سره په مسخرو سره نی ولد دین وغرتهم دوک کړي دی لرا الحیات الدنیا جن دنیوی دی دوک کړي وذکر معنا وعظ پن ورکا نصیحت ورکا دی لرا به ای بالقران په قران کریم باندې ان تبسل من لا مقدر دے اے اللہ تبسل د دی وجینا چې په هلاکت پرې نه خودل شي دا
نفس یو نفس بما په سبب دغه څه کسبت چې کړي دغه نفس د ګناهونو د وجه نه په هلاکت باندې پرې خو نه خودل شي دي ته نصیحت کویا لیس لا نشته دی نفس لرا من دون الله بغیر د الله نه ولی من قریب سوک دو سو پورس د قیامت کې د کافر د پرا ولا شفیع نشفاعت گشت دی لرا یعنی یشفع فی الاخرته چې شفاعت کی دی لرا پورس د قیامت کې و ان تعدل کچری فدیه ورکی دا نفس کل عدل طول فدیه علی وجه الارض په مقدس مکه کې چې سدي دا ټول ورکینو لا یؤخذ و بنغستل شي منها د دې نفسنا اولئک الذین دا مسخره کون کې هغه کسان دي دا مستهزئین هغه کسان دي وبسلوا معنا اهلكو چې پر خودل شوی دي په هلاکت باندې هلاک کړي شوی دي یعنی پر خودل شوی دي په هلاکت باندې وبسلوا معنا پر خودل شوی په هلاکت باندې بما په سبب دا غسه کسبو چې دی کوم کسبونه کړي دي لهم دی لرا شراب وبدي یعنی په جهنم کې من حمیم دوبو ګرمونه حمیم هغه وبو ته وای چې ګرمواله انتها ته رسیدلې وي وعذاب عذاب دل علیم دردناک بما په سبب د دې کانو چې ودي یکفرون کفر وکول په دنیا کې قل تورته وایا انا دعا یا وبل مونږه عبادت کومونږه من دون الله بغیر د الله نه ما دا غبوتانو لا ينفعنا چې نفع نشي رسول مونږ لرا ان عبدناه کچره عبادت کومونږ د دې بوتانو مونږ ته هیڅ نفع نشي رسول ولا يضرنا او ضرر هم نشي رسول مونږ لرا ان ترکناه کچره پریږدو مونږ دی لرا نو کچره مونږ عبادت وکړو ونرد انا رد یا رد کړې شو مونږه علی عقابنا په پوندو خپل باندې ال شرک ته مرتدین شو مرتد شو بعد اذ هدانا الله رست داغنه چې هدایت کړې مونږ لره الله تبارک وتعالى کلذي پشان دا کس استهوته چې په هوا کړی وي دلرا شیطانانو یعنی پیریانو استهوته منا چې په هوا کړی وي دلرا الشیاطین یعنی پیریانو فی الارض پزمکه کې په صحرا د زمکه کې حیرانا پالیکون د کې چې حیران وي له وی دلرا اصحاب ملګری يدعونه چې برید دلرا یعنی دعوت ور کوي دلرا ال الهدى هدایت طرف ته د وجد شفقتنا یقولون وی ورته مرګری ائتنا رازم پسې راشه مونږ پسې او د پیریانو پسې روانې نو دغه شان مشرکان هم دي حیران دي شکی دي ملګری چې صحابه کرام نه دعوت ورکړي د شفقت د وجنا هدایت طرف ته چې راشه هدایت ته او د شیطانانو پسې روان وي له اصحاب دلر ملګری يدعونه چې دعوت ورکړي دلر ال الهدى هدایت طرف ته ورته ويقولون وياتنا رازم پسې راشه مون پسې قلت ورته وایا ان هدى الله یقینا هدایت د الله چې ده اسلام هو الهدى هم دغه هدایت مقبوله ده او امرنا او امر کړی شوی ده مونږ ته ورته وایا امر کړی شوی ده مونږ ته لنسلمه د لپاره چې گردن نه چول رب العالمین د لپاره د رب العالمین و امرنا ورته وای چې امر کړی شوی دی مونږ ته په دې خبره باندې ونقیم الصلاه دا چې قائم کوي منزل را واتقوا الله ويرګي د الله نه په دې باندې مونږ ته امر کړی شوی دی او هو الذي د الله غزاد دی الیه دی الله ته تحشرون ما تجمعون جمع کول بشی تاسو فیجازیکم پس بدل کوي تاسو لره الله تبارک وتعالى وهو الذي دا الله تبارك وتعالى هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانون لرا والارض ازمکو لرا بالحق په حق سره خلقه حق پیدا کړی په حق باندې یا بالحکمت په حکمت سره یا اظهارا للحق بالحق معنا اظهارا للحق د پاره د ظاهر د حق ويوم من اذكر یاد کا غورز یقولو چې وبوي د الله تبارک وتعالى كن فيكون پساکیږي باغ قوله قول د الہ چې کیږي په ورځ د قیامت الحق من الصدق صدق ته یعنی واقع کیدون کړي وله دی الله تبارک وتعالى لرا الملك بشهيدا یوم په ورځ باندې ينفخ چې پکړې شي په سوري پشپېلې کې الى داس ذات عالم الغيب عالم دې په غیب باندې یعنی ما غاب عن العبادت عباده هغه چې غایب دي د عبادتونو بندگانو نه
والشهادت او پاخکارو باندې لا یعنی الہ ته خو غیب نشته په نسبت د مخلوق ته چې غیب دی نو الہ په علم لري وهو د الله تبارک وتعالى الحکیم خاوند حکمت دی الخبیر خبردار ذات دی